استنجا اوقات کې ځان پاکولو طریقه یو خو استنجا د مخصوص ځای پاکول. بعض وخت کې عزتمندو یو انسان ته وایي چې مانه قطره راځي یا مانه هوا خارج کېږي هغې سره بیا ګند راوځي، نو د دې دپاره عموما نن سبا د قطرې بیماري زیاته شوې ده چې یو انسان استنجا ځای ډېر ګنده شو یا مثلا قطرې راځي، نو دله څه کول پکار دي؟ هلته د مونځ ټایم دی، هلته استنجا کوي، هلته ټایم علي. نو بعضې کسان وروره ټوخي کوي، ټوخه ټوخه غیږي، استنجا خانه کې ناست یا باتروم کې ناست ټوخه ټوخه کوي. خلکو کې چېرته سینې خرابه ده، چې راوځي تپوس ته وکړي څه چلو و یار ما ویل که څه قطره وي چې هغه قطره خارج شي. بعضې کسان پرنجي کوي او بعضې کسان غاړه تازه کوي چې صفا شمه چې دا قطره نیمه لاړ شي، او بعضې کسان ځان نه قینچي جوړه کړي، دا یو خوا په یو خوا راړی، کله دس چل کوي کله دس چل کوي او دا سامان جنګ پکې راکاږي، او د دې دپاره چې دا قطرې د دې نه وځي نو داسې طریقه کوي. بعضې کسان داسې ځي راځي، بعضې کسان چې کوم د عزتمندو لوټه راوالي یا ټیشو پیپر راوالي او خختک کې لاس دننه کړي او لږ ساعت پس دلته ولاړي لکه مړس چې سړی لوبوي، لګوي بس داسې طریقې سره لګوي څه طریقې سره د دې دپاره چې زه مکمل صفا شم. نیت یې د هغه صحیح وي، نیت یې صحیح وي چې زه داسې صفا شم. نو عزتمندو دا طریقه کوي، خو دې کې خلکو ته کتل پکار دي. داسې ځي کې که انسان ولاړي دیوال طرف ته شا کول پکار دي، په لاره کې نه لیدل پکار، ماشومانو طرف ته لیدل پکار. نن سبا د یو بلې مسلې ډېر خیال ساتل پکار، هر ځای کې کیمرې لګېدلي، د کیمرې نه بل طرف ته مخ اړول دا پکې کوئی ضروري، ځکه چې وشرم سبا به خلکو په فیسبوک باندې ورکړي، خلکو چې راشه داسې کوي. نو عزتمندو دا مختلفې طریقې، څوک کینی پاسي اٹک بیٹه کوي، سټ سټینډ، دا مختلفې طریقې کوي د دې دپاره چې زه صفا شم. ځکه وایي د دې د وجې نه عذاب قبر کېږي. صحابو کې یو صحابي دی، هغه غریب ډېر زیات احتیاط به کو، تر دې پورې وایي هغه به چې امتیازې کولې بوتل کې به یې کولې د دې دپاره چې زه چېرته ګنده نه شم، احتیاط به کو. خو بیا بل صحابي ورته ویل دا ته څه کوې حذیفه رضي الله تعالی عنه؟ وایي ځان دومره سخته کې مه اچوه، شریعت دومره سخت نه دی. نو عام صحابو دا طریقې نه دي کړي، دا کینچینې مینچینې چې موږ جوړو او دا پاسو را پاسو، نو بعض وایي د دې وجې نه دي کړي چې هغه وخت کې انسانان سخت وو، اوس ضرورت دی د انسان قطره راځي. نو عزتمندو دې کې د یو خبرې خیال ساتئ. بعضې کسان عزتمندو بالکل احتیاط نه کوي، یو پکې عدم احتیاط دی، یو پکې غلو ده. بعضې کسان بالکل خیال نه ساتي، بس میتیازو کې همداسې راپاسېږي، وایي مړه شریعت دومره ګران نه دی، او میتیازې ترې رواني، باقي نیم په واشروم کې وکړي او نیم په پرتوګ کې وکړي. نو تاسو ته ویلې عذاب قبر د دې د وجې نه ورکولی کېږي. داسې به هم نه کې، دومره بېروخي به هم نه کې، دومره لاپروایي به هم نه کې. او بعضې کسان عزتمندو ډېر زیاتې کوي، میتیازو باندې 2 منټه والي، 1 منټ والي، او په ځان صفا کولو باندې 1 ګنټه لګوي، چکرې لګوي. نو دې کې ستا ورزش خو شي، خو ته نور هم وهمي کېږي. او بعضې کسان لس 15 لوټې ځان باندې اړوي، سرمند ځان نه اوچته کي، سرمن ځان نه ولاړه کي، هلکه دا خو ته ځان سره ظلم کې، ولې داسې کارونه کې؟ نو عزتمندو د دې وجې نه ډېر غلو به نه کې. ولې شریعت کې زمونږ اساني راغلې ده، ورته پیش کو د دې دپاره چې استنجا د عزتمندو وکړله نو اسې وهمونه مه کوه قطره به تلي او قطره را روانه ده. بعض وخت کې مردانه شرمګاه کې هوا هم را روانوي، ځکه مخکې دننه ډېر هوایي څیزونه هم دي، هوا پکې را روانوي. نو کله ناکله هغه هوا انسان نه خارج شي، په مخکې لار باندې انسان په سوچ کې پرېوځي، وایي قطره لاړه. ډېر سوچونه مه کوه، ځکه عزتمندو وهم ډېره لویه بیماري ده. که په دې کې یو ځل اخته شوې نو بس ټول عمر به صرف استنجاګانې کې، مونځونه به دنه پاتې او دسونه به دنه پاتې، او دغه رنګې عزتمندو نور ډېرې قصې به دنه پاتې. استاد به وایي چېرته تللی وې ته استنجا یو ګنټه باندې. نو ډېر عزتمندو وهم مه کوئ، ځکه شریعت کې بعضې رخصتونه راغلي دي. نبي علیه الصلاة وسلام هم یو ځل مونځ کې سپلۍ وویستې، بعض وخت په صحرا کې هغوی مونځونه کول، هغوی سپلۍ به پاکې وي، ځکه هلته شګلنه مه کوه. او دغه شان عزتمندو هغې پورې به ګندونه به خلکو بار نه ګزارل، نه دومره د خوراک ګندونو څیزونو چې بار به خلکو ګزارل. نو نبي علیه السلام مونځ کو، مونځ کې سپلۍ وویستې، صحابه کرام هم وویستې. نبي علیه السلام وروسته تپوس وکړو تاسو سپلۍ ولې وویستې؟ وایي چې تاسو وویستې نو موږ هم وویستې. ویل ما له جبریل رالی، ما ته ویل چې ستا سپلۍ پورې ګند دی، نو ما ځکه وویستې، نو ستاسو سپلو پورې خو نه و که نه. د دې نه یو مسله معلومه شوه، نبي علیه الصلاة وسلام صرف سپلۍ وویستلې، مونځ یې دوباره ونه کو. نو پته ولګېده لږ نجاست په شریعت کې څه دی؟ معاف دی.
که دا لږ نجاست معاف نه وی نو بیا پکار دی چې نبي علیه الصلاة والسلام استرینو مونځ کړی وی چې هلکه بیا د سره داسې نبي اسلام ونه کړو نو معلومه شوه که لږ نجاست د انسان په بدن باندې وي او مونځ یې وکړلو دا مونځ څه شی دی دا مونځ هم شوی دی او اودس هم دی شوی دی ځان پسې کیمرې مه ګرځوه چې هغه قطره به کم ځي او فلانې به کم ځي دغه رنګ عزتمندو فقهاو ویلي د دې مقدار څه دی څومره مقدار معاف دی نو قدر درهم د انسان د پاخانې زیم تقریبا دومره وي نو د دې نه فقهاو دا استدلال کړی دی چې څلور د یو درهم ځای یو درهم ځای که د انسان ککړ وي په نجاست باندې او مونځ یې وکړو د دې نه کم نو بس مونځ یې شوی دی که د دې نه زیات وي نو بس بیا خو پلیت یې داسې ګرځي خیرن پیرن نو اوس خو بیا ځان وینځه که بالفرض استنجا نه بعد تا نه یو ساس کې لاملو واپس به استنجا مسلې ته راشو یو ساس کې درنه لاملو او ته لګې بیا ځي او بیا شیطان درته بیا وایي بیا درنه لاړو بیا ځي او بیا ځي نو ټول د جومات ټینکۍ هم تا په یو استنجا باندې تشه کړه ځکه بعضې کسان غټ دي خو دوه کناله نو پوره هغه دې ټوله ختمه دې کړه ټینکۍ اوبه او د کور اوبه هم دې ختمې کړې بجلي هم ګرانه شوې ده ګزاره کوه وهم دی کې اصل انسان په وهم کې مبتلا کېږي عزتمندو ته خو د غوښې نه جوړې دومره څاڅکي به درنه خامخا ځي نن سبا عزتمندو د اوسپنو د ټوټو نه هم څاڅکي ځي نو دومره څاڅکي خو ځي نو د دې وجې نه شاه عبدالعزیز رحمه الله د دې مثال لیکلی دی وایي که انسان ځان نه وهمي جوړ کړي او همدا بار بار ګوري چې څه ځي او څه ځي که نه ځي نو د دې مثال داسې لکه د زناورو د تنونو کم زناور چې پی ورکوي او د هغې چې کم عزتمندو دا پیش پکې راغونډ شوي دغه ځي ته د زناورو څه وایي غلانځه د غلانځه کې دومره هغې اوس ګوره وایي د څاروي چې ته لوشي نو هغه چې څومره ته راکاږي پی ته راځي اوس که ته وایې چې بیا پکې کېدای شي خطره نښتې بیا راکاږي بیا پی راځي خو چې همداسې په قلاره یې پرېږدي پی په خپله بند شي نو دغه رنګې ځان مه لوشه نو ته ځان پرېږده نو په خپله به بند شي چې ته بار بار ځان راکاږي خو دا خو پیپ دی دومره خطرې خو پکې نورې روځي نو دې وجې نه په قلاره کښېنه او ډېر ځان وهم کې مبتلا کوه او دې طریقې سره عزتمندو ډېر دغه شک و شبهه نه دي کول پکار ځکه دې عزتمندو خلک په وهم کې مبتلا شي